چې ما د خپل استاد محترم دا وظیفه راکړې ده چې سورت یاسین د سحر مونځ نه بعد د تلاوت کوي، او چې کله دی آیات ته ورسي سلام قولا من رب الرحیم، نو دا آیات د پکې 313 مرتبه وایي. چې کله 313 مرتبه دا آیات مبارکه وایي، نو په دې ورد دوران کې چې کله دا 313 مرتبه دی ورد کوي، نو په دغه وخت کې دی چې د دې کس څه پریشانی وي، څه بیماری وي یا څه پریشانی وي، یا چې کم دی نو د دنیا په معاملاتو کې داسې قسمه پریشانی وي چې داسې یو داسې مسله مخې ته راغلی وي چې دته د مال ضرورت دی، دته د پیسو ضرورت دی، هغې سره وسایل د سره نشته دی، نو چې کله دی د دې سورت یاسین دا تلاوت کوي او دی آیات ته ورسي سلام قولا من رب الرحیم، نو دغه ټیم کې به چې دی د سورت یاسین دا تلاوت ودرې او دغه یو آیات به دی 313 مرتبه تلاوت کړي. چې کله 313 مرتبه تلاوت کوي، دی به د خپل پریشانی مخامخ کی چې کې شروع شي ومتاز اليوم ایها المجرمون تر اخره پورې بخپل سورت یاسین ختم کی. بیا به داغې نه بعد چې کم دی نو دعا وغواړي چې څه قسمه مسلې ده هغه مسله ورته الله تعالی حل کوي. ها که چېرته بیماری ده نو د هغه بیمارۍ دپاره دا علاج دی چې کله دی دا سورت یاسین سلام قول من رب الرحیم 313 مرتبه ورد وکړي، د هغې نه پس سورت یاسین پوره کړي، نو بیا به چې کم دی نو په اوبو باندې دی دم کړي او هغه اوبه به دی اوس کړي، انشاءالله الله تعالی به شفای کامله ورته نصیب. عمل موږ ته خپل استاد محترم را کړی دی چې دا خیل لاس چې کم دی دا به د ماشوم د تندي د پاسه کیدي، او دا یا شهید لفظ چې کم دی که نه دا به 21 مرتبه ووایي، یا 21 مرتبه دی ووایي یا د 41 مرتبه ووایي، او دا یا شهید عمل لیکي. انشاءالله دې سره به الله تعالی چې کم دی نو د دې ماشوم چې کم ضد دی، په دې ماشوم کې کومه جړه ده یا دا ماشوم چې کم د لاډ او پیار په وجه باندې خپل مور او پلار تنګوي، هغه الحمدلله الله تعالی به هغې سره ختم کړي. چې علاج ورکول والا زه نه یم، ټیک شوله، او نه علاج ورکول والا چې کم دین نور خلق دی، علاج ورکول والا ذات صرف رب ذوالجلال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، احتشام الحق ما موجود دلته کې یو مولوی صاحب سره یم، نو د دې نه به تپوس کوو چې دی دم درود د څه شي کوي، ټول وضاحت په ستاسو ته مخامخ کوو. مولانا صاحب سره ملاویږو په دې باره کې چې دی د کوم وخت نه دم درود کوي او د څه شي د کومې بیمارۍ خاص دی چې کم دم کوي، هغه کومه بیماري ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیر شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته وخت راکو، تاسو رالی. الله تعالی دې تاسو په زندګۍ کې په علم په عمل کې برکت واچي. او پاتې خبره زمونږ د دې دم درود په حواله سره شوله، نو هغه داسې مسله ده چې الحمدلله الله تبارک وتعالی په ټول قرآن مجید کې شفا چولې ده. د دم درود کې چې کم دی نو شفا نشته، شفا الله په قرآن کې چولې ده، او الله ذات چې کم دی نو هغه شفا ورکوي، او هغه شفا کامله چې کم دی نو هغه د الله تعالی ذات ورکوي. لہذا په دغه حوالې سره قرآن او حدیث الحمدلله د دې خبرو نه ډک دی. بعضې خلک چې کم دی نو هغوی وایي چې یاره فلانی کار داسې وکړه فلانی کار داسې، نه قرآن مجید چې کم دی دا کتل پکار دی. مونږ قرآن چې کم دی نو په یو ځای کې کېښودلی دی، یو مخصوص ځای مو ته جوړ کړي، پای کې مو سنبال کېښودلی وي، لیکن دا قرآن مجید چې تا راواغستلو په دې کې تا وکتل، نو په دې کې د سورې فاتحې نه واخلې در سورې والناس پورې الحمدلله د هرې بیمارۍ علاج چې کوم دی هغه په دې قرآن مجید کې پروت دی. لکه د سورې فاتحه په فضایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په سورې فاتحه کې الله تبارک وتعالی د هرې بیمارۍ شفا چې کوم دی هغه په سورې فاتحه کې کېښودلې ده. همدغه رنګې د سورې الناس چې کوم دی سورې فلک چې دی په دې کې الله تبارک وتعالی څومره شفاګانې کېښودلي، لکه زموږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله سحر او جادو شولو نو هغه علاج چې کوم دی الله تبارک وتعالی د دې سورې فلک او د سورې الناس په دې سورتونو کې کېښودلو چې دا سورتونه الله تعالی نازل کړل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویلې شنو چې دا سورت لوله او هغه چې کوم دی نو د هغې په برکت سره الله تعالی چې کوم دی هغه سحر جادو ختم کړلو. باقي د علاج په حوالې سره شوله، نو علاج چې کوم دی الحمدلله د هرې بیمارۍ علاج چې کوم دی هغه د قرآن او حدیث په روشنایي کې د قرآن مجید په آیاتونو کې هغه مونږ ورکو، او الحمدلله هغې سره الله تعالی چې کوم دی نو شفا ورکوي. په هغې کې چې کوم خاص بیمارۍ دي نو الحمدلله کینسر شولو، دغه شانتې فالج شولو، لکوه شوله، دغه شانتې چې کوم دی بې اولادي چې څومره مرض دی، هر قسمه بې اولادي مرض که څه بیماري وي د هغې په وجه باندې اولاد نه کېږي، یا چې کوم دی نو هېڅ مرض نه وي لیکن الله اولاد نه ورکوي، د هغې الحمدلله علاج هم کوو، او بیا هغې چې کوم دی نو د قرآن او حدیث په روشنایي کې د هغې ښه
پراپر طریقې سره ماشاءالله لکه څنګه چې یو عام ډاکټر 9 میاشتې علاج ورکوي زنانو ته، همدغه رنګې د قرآن او حدیث په روشنۍ کې 9 میاشتې علاج چې کوم دی نو مونږ نارینه او زنانه دواړو ته ورکو، او الحمدلله د هغې په برکت سره الله تعالی چې کوم دی نو ډېره شفا ورکوي. بله خبره دا ده که چېرې داسې خلک وي چې د هغې نارینه اولاد نی، د نارینه اولاد دپاره هم چې کوم دی نو الله تعالی دې قرآن کې چې کوم دی شفا اچولې ده، په دې کې داسې آیاتونه مبارکه دي چې هغه اولولي انسان او هغه د هغې ترتیب سره چې کوم دی د هغې تلاوت وکړلی شي، نو هغې کې الله تبارک وتعالی چې کوم دی نو شفا شي. یا داسې خلک وي هغوی وي یاره زما نارینه اولاد شته زنانه نشته دی، د هغې دپاره هم الحمدلله په دې کې علاج موجود دی. په قرآن مجید کې الله تعالی د هر یو څیز چې کوم دی نو علاج کېښودلی دی، او د هغې علاج مونږ په دغه طریقې سره کوو. ماشاءالله. تاسو د فالج چې کوم علاج یادوي تاسو په کومه طریقه باندې کوئ؟ د فالج علاج چې کوم دی نو الحمدلله په دې حوالې سره زما خپل مشر ورور چې کوم دی هغه زما په دې کې چې کوم دی استاد هم دی، او زما ماماو الله تعالی دې غری کې رحمت کړي، هغه زما په دې کې چې دی استاد تیر شوی دی، چې هغه د زیتونو تیل چې کوم دی نو دا مونږ ګرم کو ښه طریقې سره زبردست طریقې سره ګرم شي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ په دې کې خپله خپه ښکته کړو، او چې کوم ځای باندې څه قسمه مسله وي نو په هغه ځای سره چې کوم دی د هغې مونږ دم کوو، او الله تعالی چې کوم دی د هغې شفا ورکوي. دا تاسو په دې ویډیو کې خولی شئ؟ بالکل او جی خولی شو انشاءالله چې زیتون تیل به ستاسو مخامخ چې کوم دی مونږ فرای پین کې واچو، هغه به ګرم شي، بیا به هغې سره چې کوم دی نو مونږ هغه شانتي ترتیب وکړو چې څنګه ترتیب مونږ په علاج کې کوو. صحیح ده جی. دا د دم دا برکت او د قرآن دا برکت پرته هم په دې کې خیمه چې بالکل د زیتونو تیل به خوټ کېدلی وي، هغې ته کو تاسو یو ساس کې اوبه ورولي یا به داسې شور جوړ کړي، او په هغه ګرمو تیلو شدید ګرم تیل وي، او په هغې کې به مولانا صاحب خپه ښکته کوي، هغه ویډیو هم به درته وښیمه چې لکه دا دوی سره اجازه ده. دا څنګه کېږي جی؟ دا جی د دې دپاره خپل لکه څنګه چې یو انسان میډیکل لایف ته وځي او هغه میټریک وکړي، د میټریک نه پس چې کوم دی اف ایس سی وشي، بیا هغه د خپل میډیکل لایف ته وځي او هغه د دې خپل کورسونه کوي، همدغه رنګې د دې عملیات هم خپل کورسونه وي. بعضې داسې عملیات وي چې هغې کې دی 40 ورځې د دې چې کوم دی نو یو خپله طریقه کار وي، هماغه طریقې سره چې کوم دی نو هغه دا وکړو، نو الحمدلله دې کې د مونږ د 40 ورځې یو عمل دی، هغه ډېر په مشقت سره په تکلیف سره کېږي، هغه الحمدلله مونږ کړی دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو الله تعالی په دې باندې مونږ د دې خبرې لایق ګرځولي چې دغه دم الحمدلله مونږ اچو. ماشاءالله. مولانا صاحب ماشومان وي په کور کې ډېر زیات جاړي، هغوی دپاره یو تحفه وظیفه ورکوي چې داسې چې په خپله څوک کولی شي، هغه وظیفه تاسو ورکولی شئ؟ بالکل جی. بعضې ماشومان داسې وي چې هغه لکه د وړوکوالي نه بعضې وخت کې د ډېر زیات د نیازبینتوب د وجې نه چې اکثریت نن سبا مونږ ماشومان په دې باندې خراب کړي دي چې د حد نه زیات چې کوم دی هغه ته لاډ پیار ورکوو، نو د حد نه زیات چې کله مونږ ماشوم ته لاډ پیار ورکوو نو بیا هغه ماشوم په هماغه شان طریقې سره په خپل مور او پلار باندې سرم ګرځوي. لہذا د هغې دپاره چې کوم دی چې یو ماشوم مجید چې کوم دی هغه د دې خبرو نه ډک دی. لہذا یو خبره زه تاسو ته واضحه کړم چې علاج ورکول والا زه نه یم، ټیک شوله، او نه علاج ورکول والا چې کوم دی نور خلک دی، علاج ورکول والا ذات صرف رب ذوالجلال دی، هغه چې کوم دی نو شفا ورکوي. خو قرآن مجید چې کوم دی دا الحمدلله دا د مجید معجزات هم دي، دا د قرآن مجید برکات هم دي چې په قرآن مجید کې الله تعالی د هر شفا چې کوم دی هغه په قرآن مجید کې د هغې علاج الله تعالی کېښودلی دی. نو همدغه رنګې که چېرته ګرلوي مسایل وي، لکه مثال کې طور پر ښځه خاوند میس کې اختلافات وي، یا چې کوم دی نو ښځه او خاوند په خپله کې محبت وي، لیکن د دغې ښځې نور کورونو افراد لکه کور د افراد وي، مثال کې طور پر لیور شولو، یا چې کوم دی نو د دې خویندې د دې خاوند خویندې شولې، یا سخر خواښې شولو، هغې سره اختلافات وي، نو د هغې الحمدلله ډېر مجرب عملیات مونږ سره شته دی، او ډېر په ښکلي انداز سره چې کوم دی نو مونږ د هغې هغه طریقه کار کوو، او هغې باندې انشاءالله د هغې علاج ډېر په ښه طریقې سره کېږي. ماشاءالله. داسې کو څوک در سره رابطه کوي نو ټیم ورکولی شي؟ بالکل الحمدلله. صرف او صرف دومره قدر کار دی چې زه په خپله باندې درس نظامي استاذ یم، الحمدلله د بناتو دپاره چې کوم دی نو هم درس دی، بنینو ته چې دی نو هم یو مدرسه د اصحاب صفه په هغې کې الحمدلله درس کوو. نو د دغې وجې نه چې کوم دی نو د دې دپاره چې ما صرف او صرف د جمعرات رس چې کوم دی دا مختص کړی ده، ځکه چې د جمعرات دا رس داسې وي چې په دې باندې زمونږ د مدارسو چوټي وي، نو په دې جمعرات پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلې
تر جمعې د ورځې در مازدیګر مونځه پورې زه د دې دپاره مکمل فری یم. دغه وخت چې کوم دی نو ما د عوام الناس د خدمت دپاره ورکړی، د خدمت خلق دپاره چې الله تبارک وتعالی د دې خدمت خلق په برکت سره الله تعالی زمونږ مسلې مسایل چې کوم دی نو هغه آسان کړي. نو د جمعرات او د جمعې د ورځ چې کوم دی دا ما د خدمت خلق دپاره د عوام الناس دپاره مختص کړی ده. ماشاءالله. د موبایل نمبر شیر کولی شي جی کنه؟ بالکل او جی الحمدلله زمونږ واتساپ دی، موبایل نمبر دی، هغه زمونږ تاسو څوک راځي نو لومړنۍ معلومات کول پکار دي. بالکل او جی معلومات کول پکار دي. خدا یو خبره زه کومه چې د جمعرات او د جمعې پر ورځ باندې هیچ چاته هم چې کوم دی ممانعت نشته دی. د دې نه علاوه که یو انسان ډیر زیات مجبوره وي نو هغه به رابطه کوي، هغه سره به مونږ په دې باندې خبره کوو او باقي چې کوم دی نو هېڅ قسمه داسې خبره نشته دی. او ټول علاج صرف د قرآن نه کوي؟ ټول علاج الحمدلله صرف د قرآن مجید نه. د قرآن مجید نه علاوه یو لفظ به هم داسې نه وي چې هغه مونږ د قرآن د مخالف ورکو او په هغې باندې چې کوم دی نو لکه بعضې کسان داسې شته دی چې هغوی دا کاله جادو کوي، دا سحر وغیره کوي. په دې کې داسې قسمه معاملات کیږي چې د هغې تعلق د قرآن مجید نه بهر وي. لیکن الحمدلله نه چې کوم دی مونږ داسې یو عمل کوو چې په هغې باندې زمونږ د علماو سر هغه پټکې چې کوم دی هغه د سر نه وغورځېږي خپو ته. نو الحمدلله داسې هېڅ قسمه عمل به نه کېږي او نه به انشاءالله مونږ داسې عمل کوو. نن سبا خو جی دومره زیات عملیات والا روتي پټکې والی وي، عالم به نه وي، پټکې به ښه غټ ورچولی وي، وایي چې زه عملیات والا یم، عالم یم، عالم هم نه وي او ځان تعلیم وایي. داسې خلکو ته څه میسج ورکول غواړي او خلک هم پې د دنیا ورماتي، نو داسې خلکو ته څه میسج ورکول؟ داسې قسمه خلکو ته جي زمونږ د طرف نه دا پیغام دی چې اول خو دا کم خلک چې د علماء کرامو بیسې اچولې دی او د هغې هغه طریقه کار کوي پټکې په سرګوړي، دا پټکې چې کوم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه مونږ ته را روان دی. نو لہذا دا خلک چې کوم دی نو دا صرف د علماو هغه پیشه نه بدنامي، دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام پټکي ته هم نقصان ورکوي، دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام زندګۍ مبارکې ته هم نقصان ورکوي، ځکه چې دی یو داسې شکل اختیار کړی دی، یو داسې صورت اختیار کړی دی چې هغه د علماء کرامو دی. نو دا دی علما نه، لیکن دی چې کوم دی نو د خپل هغه د شیطانی عملیاتو په شکل کې چې کوم دی نو دی علماء کرام بدنامي. داسې قسم خلکو ته زموږ د طرف نه دا درخواست دی چې د رب خاطر وکړي، د علماء کرامو سره چې کوم دی نو دا بدزني چې کوم د عوام الناس او د علماو په دې مابین کې دی غلطو خلکو پیدا کړي ده. لہذا دی د طرف نه دا پیغام کومه چې یاره خدای ته وګورئ، د علماو په منځ کې دا کم اختلافات او د عوامو په منځ کې تاسو پیدا کړي دي، لہذا دا اختلافات ختم کړئ او د رب خاطر وکړئ. کمې غلطې طریقې چې تاسو اختیار کړي دي دغه غلطې طریقې پرېږدئ، ځکه دې سره چې دی نو زمونږ علماء کرام بدنامیږي او چې علما بدنام شي، پټکې بدنام شي، نو دا به چې کوم دی نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام زندګي طرف ته چې کوم دی نو دا خبره مایله کېږي. نو لہذا دې کې لوگوں ته احتیاط کول پکار دي. ډېره بهترینه وظیفه در کوم د سورې یاسین په حوالې سره